بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د تاریخ سودم په سلسله کې زموږ ملاقاتونه د خپلو خوږو مشرانو سره هغه جاري دي. د ملندرې په خوره باندې یو ډېر لوی غازي یو ډېر لوی ولي غازي الدین په نوم باندې مقبره کې د هغې مزار دی. د هغې په سلسله کې موږ د هغې اولاد سره رستم چیک پوسټ هارون آباد سرکاوی لار کې نن ناست یو هغې سره ملاقات کوو. جی بابا جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ستاسو جی څه نوم دی پوره؟ عبدالقیوم. د والد صاحب جی څه نوم دی؟ عبدالغفور. او د هغې د والد صاحب؟ عبدالمستعان. ښه جی. تاسو جی د غازي الدین بابا جی د نسل نه؟ جی. غازي الدین بابا جی تاریخ جی موږ د په لنډو الفاظو کې تاسو ووایئ چې دی د چا نسل و د کم ځای نه راغلو او دلته څنګه میشته شو په ملندرۍ کې؟ لکه څنګه چې موږ د خپلو مشرانو نه اورېدلي دي چې موږ د تاڼې خانخېج یو. جی جی جی. دا دوه وروڼه وو، د یو نوم کمال خان و بل نوم جمال خان و. جی جی. دې کې یو ورور غریب و بل مالدار و. جی جی. وی داسې یو ورځ یو ملنګ راغی او د اس نه په حجره کې کوز شو. جی. او د مالدار ورور یا به ورته نږدې و یا بس دله ورغلی دی چې زما د اس له وربشي او ماله ډوډۍ. ښه جی. نو هغه د بل ورور هم دغلته په دې حجره کې و دا غریب ورور، نو ده ته اشاره کړې چې دا کار به تاله دی وکړي. دی چې هغه له ورغلی دی نو هغه خو غریب خو لکه په سوچ کې هم پرېوتی دی، خو لکه په دې پوه شوی دی چې یاره کېدای شي د ورور ما سره دا څه دغه کړي د دې وجې. جی جی جی. نو کور ته تللی دی او کور یې دا خبره کړې چې دغه شان یو ملنګ راغلی دی او دغه شان مساله ده لکه. ښه جی. نو کور ورته مور یا ښځې د هغې ولا د خپل لاسه باوګان کوز کړي دي او په هغې تاڼه کې په راجکانو چې دا ډېر مالدار خلک و په هغه وخت کې. جی. وی چې دا د هغې سره کېده او د هغې نه پیسې راواله او د دې میلمه خدمت وکړه. ښه جی. دوم هغه شان کړي دي او د هغې میلمه خدمت یې کړی دی. کله چې هغه روسختېده نو په شی ډبولی دی چې کمال خان دی یا ایان او جمال خان دی. ښه جی. میلمه روسخت شوی دی. دا بل رور دا مالدار رور پوه شوی دی چې د میلمه کې ډېر کمال و. ښه جی. ډېر وس تروزه خرابېده او دا بل رور ښه کېده. دی بیا سر یې مخ داسې وتی دی په دې میلمه پسې ته نو په دې چکېسر کې چا وله درک ورکړی و په چکېسر کې وی چې دغه ملنګ ورته میلاو شوی دی. ښه جی. نو هغه ورته وایي چې په دې کې خو نور هېڅ هم نشي کېدی، خو دومره ده چې لکه خبره به دې چلېږي خو خاني به دې نه وي. ښه جی. دا بیا زمونږ دا نیکه ملا غازي بابا غازي الدین بابا المعروف غازي بابا جی جی. دی په هغې کې بیا د هغه په هغې نسل کې یعنې ولی جوړ شوی دی او راغلی دی دلته د مردان اخیری غرونه چې دي د هغې په سر کې امانکوټ یادېږي، په هغې کې زمونږ جایداد هم دی. جی جی. او د دې د چیلې ځای هم دغلته دی. جی جی او جی. په دغې ځمکه کې کروندې هم کړي دي. ښه جی. او خاخ دی وخت کې لکه مطلب دی چې هغه په سوري ملندرۍ کې خاخ دی جی. په مقبره کې. ښه جی. غازي الدین بابا هلته چې کله ده خپله کرونده هم کوله نو کولبه یا به یې دمه کوله یا به یې اوبه څکلې، خو لکه کولبه یې په جغ کې ولاړه وه، په هغې کې یو همزری راغلی دی، هغه کولبې یو غویی یې وله مات کړی دی. دی چې راغلی دی نو هغه ته یې ویلي چې موزیره راشه اوس دا یو یې به تکی. نو هغه یې په جغ کړی دی، یو کیلې پې بولی دی او بیا یې چې ځه لکه دغه کړی دی. غازي الدین بابا غزا کړې ده چا سره جنګېدلي په خپل زمانه کې؟ نو ځکه چې زمونږ د هغه په الواد کې زمونږ نیکان په دې سورکاوی په دې دره کې دوه شهیدان شوي دي په یو مس کې به و جنګېده د انګریز سره. ښه جی. نو هغې پکې شهیدان شوي دي. نو دا هم دا زمونږ د دې نیکه په دې الواد کې دي. نو ښه جی. د دې نوم نه دا اندازه لګي چې دی به لازمي خبره ده چې په دې غزاګانو کې یا د سیکانو یا د انګریزانو خو په دې علاقه سیکان هم پاتې شوي دي. نو بیا چې د غازي الدین بابا څو زامن وو؟ د هغه دوه زامن. جی جی. څه نومونه دي؟ یو محمد نسیم بابا او بل بهاءالدین بابا. بیا چې د نسیم بابا په نسل کې یې تاسو؟ او جی. د نسیم بابا جی بیا څو؟ د څلور زامن دي. جی جی.
پای کې تاسو ته مونږ د محمد عالم بابا حاجی عالم اولاد کیو. حاجی تاسو د ملندرې نه کم زمانه کې د خورا خوشي وي؟ مونږ د ملندرې نه تقریبا په سن 82 کې مونږ دلته د خپل ځای واغستو حاجی او بیا په 85 کې دا مونږ آباد کو مونږ راشد شو. حاجی تاسو د وخت کې څومره عمر دی جی؟ دا تقریبا 64-65 سال دی. حاجی تاسو جی تعلیم څومره کړی په خپله؟ میټرک او کم سن کې او د کم ځای نه کړی؟ 74 کې د روستم گورنمنٹ های سکول نه. حاجی جی د غازی الدین بابا چې دی دا په کام څه شی دی؟ پښتون دی، سید دی، عوان دی، ګجر دی، پراچګانو کې د چا کې ده؟ نو د په یوسفزو باندې یاد دی او د تانه خانخیل سره زمونږ دا رشته چې څنګه مشرانو ویلي دي نو لکه پښتانه دي دا. او جی تاسو چې دا میاګان لکه وایي که نه دا خلک دا په څه بنیاد باندې وي؟ دا خلک د مینې نه وي، د عزت نه وي؟ نو زمونږ مشران چې دي نو زیات علما پاتې شوي دي. اوس هم زمونږ د دین سره یو مذهبي کورنۍ ده، د دین سره ډېر لوی تعلق دی. اوس پکې هم له خیره عالمان شته دی. جی 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 او زمونږ دا نیکه لوی ولي پاتې شوی دی، لکه چې په ځناورو د سړي یو قسم هغه چلیږي او کرامت یو او د هغې دغه لوی کرامت و. په دې وجه زمونږ دا خلک قدر هم ډېر کوي. ښه جي نسیم بابا جی کوم ځای کې ښخ دی؟ نسیم بابا ملندرۍ کې دغې غازي الدین بابا سره دغې مقبره کې دی. ښه جي بیا ستاسو کوم چې نیکه دی عبدالغفور صاحب شو اعلان دی؟ زمونږ والد صاحب خو دلته ښخ دی. جی ځکه چې هغوی په 89 کې وفات شوی دی او موږ دلته ښخ کړی دی. باقي نیکان هم په ملندرۍ کې دي، څه نیکان هم په دې سورکاوی کې دي. ښه جي تاسو سورکاوی دغه کې 2 شهیدانو ذکر وکړو، هغه کم کم وو ستاسو نیکانو کې؟ یو احمد بابا او محمد صادق بابا. نوم یې نه دی معلوم؟ د نوم پوره پته راته اوس دې وخت کې نشته دی. دا د تورنګزو بابا جي ملګرتیا کې جنګېدل؟ جی او ښه جي مطلب د تورنګزو بابا جي سره د دې څه نسبت به و، تعلق به و، څه بیعت به و؟ بالکل او ضرور تعلق به و که نه. ښه جي ستاسو چې کوم دا تاسو ته اخونخېل وایي که څه وي تاسو ته په شجرې ژبه کې؟ مونږ ته ملندرۍ مولان یادېږي. نو دا مولیانو دا نسل دی خو په سودم کې کم کم ځای کې دی؟ ملندرۍ کې شو، دلته کې دی، حضرآباد کې دی، ښه جي حضرآباد، جلال آباد کې دی، ښه جي سورکاوی کې دی، جی او علي کې چاکوس کې، چارغولی کې دی، علي کلي کې شته؟ علي کلي کې هم شته دی. د علي کلي باره کې د خانانو باره کې یو خبره مشهوره ده، موږ ته سهار ملندرۍ کې چا وکړه چې د دې خانان به خلکو شړل او پرېښودل به نه. نو باباجي له وی راللو، نو هغه ورته ویې ځای چې تر څو پورې تاسو لاړئ نو بس تاسو جایداد دي که نه جي چې په شا به نه ګورئ. او دا د لنډي او د علي داسې خبره ده چې لکه مطلب دا چې پخوا خو به دا کډیم کې د افې به کېدې، یو کلی به دغه شو په بل کلي به ورغی او نو دغه څه کیسه مې اورېدلې ده، خو پوره راته معلومات نشته دی. خو زمونږ دا څلور نیکان چې موږ ته یاد کړو جی جی دې کې دا یو د علي سره ریلیټډ دي، ته اوس هم علي مولان وایي زمونږ نسل دی. بل جي دا کتابونو کې چې راځي چې مولا یوسف د ملندرۍ لار کې ښخ دی که نه جي؟ نه آیا دا او غازي الدین بابا دا یو شخصیت دی که نه دا جدا جدا دي؟ نه جي دا مولا یوسف چې دی نو مولا یوسف یادېږي، دا د بونیر په علاقه کې دی او د دې سواړی او د دې کړپې خوا کې مولا یوسف او د نوي کلي ترمیان دغه ځای کې یو کلی دی. نو دا یادېږي، نو کیدای شي د هغې قبر دغلته وي او دغلته یو لوی دغه تیر شخصیت تیر شوی. ښه جي او نو ځکه چې د نوم نه خو واقف وي، خو دا اوس معلومات نشته دی چې واقعي. خو غازي الدین بابا مولا یوسف نه دی؟ نه 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 دا نه دی، دا جدا دی او هغه جدا دی.